بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد رب الله. د دویم سایت کې مونږه خبره اتره شروع کړې و چې الله پاک د انسانانو د هدایت لپاره رسولان جنن د دنیا ته را لېږلي دي. نو رسول څه ته ویلېږي او رسول څه د لپاره را لېږلی شوی او د رسول او بنبي کې فرق او دا خبره اترې مخکې شوې. بیا د رسولانو لپاره الله پاک دغه ورکړي دي، معجزات ورکړي دي. معجزه څه ته وایي؟ خارق عادت سيزونه، شپږ سيزونه چې نه هغه خارق عادت نه تیر شوي دي. اوس دې نه دا خبره کوي چې په نبیانو کې 1,24,000 کم او زیات انبیاء کرام الله پاک دنیا ته را لېږلي دي. په دې ټولو کې د ټول نه اولنی نبی حضرت آدم علیه السلام دی او اخرنی نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی. حضرت آدم علیه السلام نبی دی او کنه نه؟ نو بدی حضرت آدم علیه السلام په نبوت باندې درې دلایل پیش کړی دي. یو خدا دا چې حضرت آدم علیه السلام ته الله پاک یامر و انها حکم ورتم کړی دی، نه ورتم کړی دی، یا حکم ورته څنګه کړی دی؟ لکه الله پاک فرمایي وقلنا یا آدم اسكن انت وزوجك الجنه، اسكن انت وزوجك الجنه. او نه ورته الله پاک کړه ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين. او الله پاک دا امر او نه چې کین دا پیغمبر ته کوي بل چاته دې برای راست نه کوي. پوښو به معنی یو دلیل دی. دیمه حدیث مبارکه کې حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پوښو کو چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ای الانبیاء کان اول. په انبیاء کې ټول نه اول کم یو پیغمبرو نو دی آدم علیه السلام. دغه چې ما ورته وی چې ولې حضرت آدم علیه السلام چې دا نبی وو نو پیغمبر علیه السلام ته نعم نبی متکلم، دا نبی مو دا الله د نبی چې الله پاک سره خبرې کړې وي. او اجماع چې دا هم منعقد ده په دې خبره باندې چې آدم علیه السلام نبی. اعتراض دا دی چې ته چې الله پاک سره خبرې کړې دي نه الله پاک خبرې د حضرت موسی علیه السلام د مور سره کړې او اوحینا الی ام موسی ان ارضعيه فاذا خفت عليه في اليم فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. چې الله پاک وي موږ سره خبرې کړې موږ ورته چې ته یریګه مو حضرت موسی علیه السلام چې دا دریاب ته ورواچو. او یو دا چې حضرت مریم علیه السلام ای سره الله پاک چې دا خبرې کړې دي الله پاک ورته حکم چې دا سره کړی دی وهزي الیک بجذع النخله تساقط علیک رطبا جنیا فکلی واشربي وقري عینا فإما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. نو دلته دا چې حضرت آدم علیه حضرت حوا د مریم علیه السلام سره او حضرت موسی علیه السلام سره هم الله په خبرې کړې دي. نو او دا خبره خو تاسو منئ چې په انبیاء کرام چې دا په ځانانو کې نه راغلي، څه پس کې راغلي، په سړو کې راغلي. نو دا ضروري خو نه چې نبی سره خبرې کړي. نو وای کوم وای چې نبوت ته مستلزم ده نو هغه کم چې لکه په خوب کې نه په یخ باندې او د حضرت آدم د مریم علیه السلام سره او د حضرت ام موسی د دې سره چې کوم خبرې شي دا خو بیا په خوب کې شي یا ورته الهام الله پاک کړه القام پس لک ورته ورزوري دا ورته چې وਹੀ ورته نه کړي حکم ورته نه کړه. او دویم دا چې هغه وਹੀ نبوت لپاره مستلزم ده کم چې لکه د تبلیغ د پاره او دې سره چې راکمه خبره شو دا تبلیغ د پاره نه شي. لہذا د دې نبوت د دې نه تسلیمېږي چې الله پاک ورته وਹੀ کړی دا نبیان شونه لکه پوه شو دې معنی. بیا دا چې دا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نبوت لري کنه نو دا حق او یقین دی. دا نبوت د حضرت نبی علیه السلام نبوت دا ثابت کړی او په دې باندې دلیل پیش کړی، مقدمه دلیل پیش کړی. او دا چې پیغمبر علیه السلام ذکر الله نبی دی چې الله پاک دله معجزات ورکړي دي. ایو معجزه ورته پایږي قرآن مجید چې دا ورکړی شي دا چې الله پاک دې کافرانو ته چیلنج ورکړو چې فاتو بسوره من مثله یو واظم شان صورت راوړي یو غټ صورت راوړي چې غټ صورت نه شو راوړي لا سو چیلنجونه ورته الله پاک ورکړي دي کنه چې قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ناول دو تدا چیلنج ورکړل شو چې تاسو د قرآن مجید په مثال باندې چند راوړي وارانه وړو. بیا ورته الله پاک وی چې کتا سو هم یقولون افترا قل ان افتريت فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. چې له سورتونه راوړي کله سورتونه نه چي راوړي جو فاتوا بسوره من مثله یو سورت راوړي د دې په شان یو سورت راوړي سره د دینه چې تاسو چې نه دا عقلا او بلغا او دا بلاغت په اعلی معیار باندې چې هغه د خپل شجره نسب څخه د خپل او خان او د خپل اسونو شجره نسب تلنده ورته یادو هغه نمونه ورته یادو کامل ذهانت ولا خدای پاک ورکړو او فصیح او بلیغ دا کوم معلقات سبعه دا سن جوړ شوی د تاسو پر اوس کال ویلي دي کنه چې دا غوی به لیکل وکړل او بیا به هغه دغه به راوړل و به لګول په خانه کعبه کې به ولګول خانه کعبه په دروازه باندې به ولګول چې کله به یو بل کس یو قصیده به جوړ کړله نو هغه قصیده چې نه هغه به راوړل او خانه کعبه په دروازه باندې به ولګول کم کس چې به زړه لګولی و هغه وکړل چې هغه دا بل قصیده دا خو زمانہ بهتري لیکل دا خپل د شرم نه جنده به راکوزه کړل. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دنیا ته تشریف راوړو او دا نو په هغه زمانه کې دا اوه معلقات چې کوم دي کنه معلقات السبعه نو دا اوه معلقې دا په خانه کعبه باندې وړاندې کړې شوې یعنی دا د سي معلقې وي چې په عربو کې د دې چیلنج او د مقابله او د دې سوکنو چې دا چیلنج کړه چې کله قرآن مجید آیتونه بنازلېدل نو دې صحابه کرام باغ آیتونه چې دا به رخولو الته به و به لیکل او بیا به هغه پېښ کړل په خانه کعبه په دغه باندې به ولګول نو دې کافرانو چې بکم دغه به خپل دغه به ول قصیده او قرآن مجید دغه به ولو نه به را لري کړل وسب یوا معلقه د الاولنی معلقه چې بګی دا امرؤ القیس والا غفانب کې من ذکر حبیبی و منزلی په سقتل و بین الدخول فحوملی ندال اولنی معلقه د امرؤ القیس ته روایتو کې راځي چې د دې خور دا نه لري کوله او وی چې په قرآن مجید کې حدیث آیات نه راغلي حدیث سورتونه نه راغلي په قرآن مجید کې چې زموږ د ورور د قصیدې دغه وکي مقابله وکي نو چې کله بیا وی ان اعطینا الکوثر سورت نازل شو نو یو صحابي ولګي دوه هغه ولیکو په کاغذ باندې هغه په خانه کعبه باندې چې دا ولګو کله چې امرؤ القیس دا خور راغله ناغي دا ولیدل چې دا خو د سې صورت ته چې زموږ ورور د شهرونو ډیر زیات اوچته خپل ور قصیده چې نه لري کړل نو دا قرآن مجید معجزه ده ادم معجزه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تور کړی شو هغه به دا غختله سره د دینه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته باغو تکلیفونه رسولو او هغه به وحل ټکول وسره کولو دا هغه وسره jihad د پاره د جنگ د پاره چې نن د مکه مکرمه نه مدینه منورې ته دا کافر راغلو نو کدا قرآن مجید چې دومره چیلنجونه او تور کړی شو نو دوی خامخا دا هغه دغه پیش کړی وي خو چون کې راغی مثال دونه شي پیش کوله چې مثال نشي پیش کوله نو دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حقانیت دلیل دی چې سره د ارسنه دا کافران داګینه الله محروم کړی دي ویم دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لاس باندې خارق عادت کارونه تیر شوی دي چې هغه قدر مشترک په تواتر سره ثابت دی او دا نه کیږي مګر صرف او صرف د پیغمبر نه هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په لوغي کې لاسونه چنداګه خودل معجزانه تور باندې اوبر روان شولې او د ټولو خلکو د کار کافي شوې یا بغزوه احزاب په موقع باندې جابر رضی الله تعالی عنہ چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حالات ولیدل چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اغي صحابه کرام را لاله او پیغمبر صاحب ته دغه وکړو فریاد وکړو چې موږ خودم رضایت وکړو موږ د ملاچن نه نیږي او د ډیر ځت لوګي د ودینه او جلد کار کول غوښتل هلته کې چې نو دوغیو نو په خپل ګډو باندې ګټې چې نن دا تړلې وي چې ګټو تړل دوه خبرې یو خدا چې لکه د انسان د خېټه ته لګ یخواله چې نن دا ملاويږي او د بل چې د عمله نه کوي چې کار وکي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله صحابه کرام دالت ولدو نو خپل لمن مبارک چې دا اوچته کړله نو حضور صلی الله علیه وسلم دوه ګټې چې نن دا تړلې مطلب دا و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دون ډیر زیات چلندا وګی شو او ډیر زیات په تکلیف باندې د دوانو جانو سردار په کار باندې دومره ستل شو چې دوه غټي په ځان پورته لږه جابر رضی الله عنه پیغمبر سلام دا حالت ولیدو نو بے قرار شو بے چین شو منډه باندې کوړه لاړو پر کور ول دی ویله خوراک سشته کا څنګه دا یو چې دغه ورغومه ده بيزي بچوله ده او لګوړري نور غوسه نشته
نو ورته چې زه دا بيزا حلاله او د دې نه ته غوښه پخه کا او دا وړه ته دا واغېږه لازم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راولم دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم حالت دي اسماعیل شاه ودرېږه خانه حال د شاته لاړ ته خو دې څه بودی چې ول ټاټې په کوم وي څه شمه پیغمبر اسلام دا کوم حالات چې ما ولیدل کنه نو ځکه دا نشم ټینګې کېدا په دې څه وکاو دا خوراک پوښ چې پیغمبر اسلام راولم یې خدای ورته وي ته خو دې خو دې څه وکړه چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته بغو کوه چې لکه زمونږ ورته خوراک ته ځان سره کسان نه ولین دوه درې کسان نه ولا خو دې سړي چې ډېر کسان نشي او مونږ چې تو شرمې ګوزګه چې خوراک کم دی دا لاړو پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا جامع وی چې راته مونږ تاسو دعوت کړل د څه خوراک تاسو د حالت ما ونه نشو لیدل او ډېر زیات خفه شوم په دې باندې نو بنګر کور کې خوراک او زمونږ سره لاړ شي خوراک وکړه کزان سره کز دواره ولې چې خیر دی پیغمبر علیه الصلاه والسلام आवाज کوم کی دعوت کو چې ته اعلان وکړه چې دا خلک حضرت جابر دعوت کړل ټول راځي چل دغه شو دعوت دی جابر دانو چې کله आवाज واورېدو کنه په منډه کړ کور ته لاړو اگر چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم 3000 کسانو په یو روایت کې 3000 بل روایت کې 1400 1500 کسان دا په دغه کې خندق کې دا کنستل چې نندای کول نو پیغمبر سلام ټول دی تاسو راځي وای حضرت جابر دعوت کړل تاسو په ټول دغه خوراک ته دا وګي نو جابر په کور د منډه باندې لاړو خپل کور ولته وی دا غرق شو دا خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځان سره ټول کسان جندار اوستل او خوراک ته دا خودونه نه نو دی زنانه خيار وا پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته وی تا پیغمبر سلام ته ویلو چې لکه دې زما خوراک دونه دی ما ورته ویلو تا دونه نه ځان سره لکه کسان راواله ما ورته ویلو او چې تا خپل کار کړل نو هغه پوره ده او پیغمبر علیه الصلاه والسلام راشي نو بیا وګورو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته ویلو چې زه سو پورې درغله نه ما ته کړوي نه بسر نه لري کوي کله چې لاړو پیغمبر علیه الصلاه والسلام د لسلو کسانو کم جماعتونه چې مکه مقرر شو ناغي کینه ول تاسو کینې او دغه کول پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوه درې ځانانو بس نور اوته روټو په خول والا ته تاسو روټي په خویو کټوي مال راوړي پیغمبر علیه الصلاه والسلام په خپل لاس مبارک باندې خوراک راوستو په کاسه کې لس کسان له روټي ورکول غوخه ورکول ټول جنان دا خوراک وکړو 1400 یا 3000 کسانو خوراک وکړو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کو سلو کیلو راوړل الو کې تم ډکړل په پچم گاوند کوم وشي دغه لوکټو خوراک او چې کله موږ دغه نسل لرو کو خوراک اقا شانتیو کم شوی زیات شوی جنن دا پکې نو او پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې کله کو نو ورته چې مالا دغه راکده اوخ دا سره وله د ولې وخه پیغمبر سلام خوخه پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې مالا ولې راکده یو ولې ورکو به مل بل ولا راغ بل ولا ورکو به بل ولا راغ صحابه ته پوښتنه الله رسول په دې کو خدای پوری وینور نه وې کما ستانه سو پوری وختله کلس نو وختله لس بده لاس بده قطو ولي بده راغستل وتا به خبره نه کوله دې سره برکت دا والو نه دا پیغمبر علیه الصلاه والسلام معجزانه تور باندې نه دا چې کارونه دي چې عقل دا نه مني عقل نه مني خو یې تواتر لکه دا خبره روایت سره ثابت دي لیکن دلیل دغه چې کوم د قدر مشترک دا به تواتر سره ثابت دی دی ودینه د پیغمبر علیه الصلاه والسلام نبوت چې دا معجزه ده دوره وته او اول الانبیاء آدم علیه الصلاه والسلام په انبیاء کې رټون الاول نبی حضرت آدم علیه السلام دی واخرهم محمد صلی الله علیه و آله وسلم اما نبوت آدم علیه السلام نبوت آدم علیه السلام دی فبیل کتاب دا په کتاب الله سره ثابت دی الدال چې دلالت کوم کړي على انه قد امر ونهي چې دې آدم علیه السلام د امر او نهي شوی د امر ورته څنګه شوی دی یا آدم اسكن انت وزوجك الجنه او نهي ورته څنګه شوی دا چې ولا تقرب هذه الشجره مع القطع سره د یقین د دې خبرینه بان لم يكن في زمنه نبي اخر چې د په زمانه کې بل نبی چې بل نبی نو یعنی آدم علیه السلام په زمانه کې بل نبی نو دا حکم صرف آدم علیه السلام ته ځکه الله پاک خبرې دي نه داسي وਹੀ فهو بالوحي لا غيره دا وਹੀ دا او بل څه شي نه چې لکه پوښتنه به معنی وکذا السنه والاجماع او دا رنګ سنت یعنی احادیث مبارکه هم ثابت ده حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ پیغمبر صاحب ته یا رسول الله اي الانبیاء کان اول قال ادم
قلت يا رسول الله ونبي كان قال نعم نبي متكلم. والاجماع اجماع بری خبره باندې مناقضه ده دا اهل سنت والجماعت چې حضرت آدم علیه السلام نبی. فانكار نبوته على ما نقل من البعض يكون كفرا. نو د حضرت آدم علیه السلام د نبوت نه انکار کول لکه چې بعضی مبتدعين دا د حضرت آدم علیه السلام د نبوت نه انکار کړی دی دا کفر دی ځکه دا نبوت په قران او په حدیث او په اجماع سره ثابت دی. واما نبوت محمد صلی الله علیه وسلم او هر چې نبوت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی فلانه ادعى النبوه ځکه چې پیغمبر علیه السلام دعوه د نبوت کړی دا واظهر المعجزه او ظاهر کړی د معجزه. نو دا معجزات دلیل د نبوت ده. معجزه د څه دلیل ده؟ د نبوت دلیل ده. واما دعوه النبوه فقد علم بالتواتر. دعوه د نبوت دا په تواتر سره ثابت ده. واما اظهار المعجزه فلوجهين او ظاهر ول معجزه د دوا د یعنی دا دلیل دی چې پیغمبر علی السلام نبی وری دی نو ځکه چې یو دعوه د نبوت کړی دا او دیم دلیل د نبوت پیش کړی دی چې هغه معجزه ده. اوس په دې دلیل د نبوت باندې دوا مقدمین د دلیل واحدهما یو د دې نه ده انه اظهر کلام الله تعالی چې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا الله پاک دا کلام یې څه کړی دی ظاهر کړی دی. وتحدى به البلغاء او چیلنج ورکړی دی په ذریعہ سره باغه بلغاء او ته بلغاء د بلیغ جمع ده بلاغت پالته وي مع کمال بلاغتهم سره د کمال د بلاغت دینا. مطلب دا کنه چې د عربیان په بلاغت کې کامل او مکمل وو سره د دینا دی به مثلا د په ذریعہ دوی ته چیلنج ورکړل چې تاسو کا د دې په شان د قران پیش کې کنه فلیاتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين یا لئن اجتمعت الانس والجن فاتوا بعشر سور من مثله مفتريات فاتوا بسوره من مثله دا ټول آیاتونه دي. فعجزوا عن معارضته باكثر سوره منه. نو دو عاجز شول چې دو معارضه وکړي د سره د ټول نه په لن صورت باندې نه د په لن صورت سره دو معارضه نشو کوله مع تهالكهم على ذلك سره د دین چې دو هرس پرې باندې او چې دو د پیغمبر سلام قطه کی لیکن نشو کوله حتى خاطروا بمهجتهم تر دې پورې چې دوی خپل ځانونه په خطرو کې غورځول. واعرضوا عن المعارضه دوی اعراض وکړو د معارضین بالحروف الى المقارعه بالسيوف د حروفنا د الفاظنا په تور باندې جنگ کول سره. مطلب دا دی کنه چې لکه دو پېښول یعنی خبرې به بیان سم ته کول او د خبرو د واوړل تورو ته د تورو بدلې سره به د دوانو طرفونو به جنگونه کول بل سره. نو کدو دغه کوله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نبی نه او دا قران مجید معجزه نه نو دوی د قران مجید هغه معجزه دغه به کړو کنه دغه مثال به پیش کړو خبره وخت مشوه او دوی دغه توري باندې چې یو بل وال نه راځه چې دوی د مقابله نشو کوله. ولم ينقل او نقل كل شيء عن احد منهم دایس یو کزما توافر الدواعي سره د دین چې دا داعی سبب اسباب چې دا ډیر زیاتو الاتيان بشيء مما يدانيه چې راتلو کېدو په دې سره چې هغه مماثل وي د یو شان وي د قران مجید سره. فدل ذلك قطعا نو دین دا خبره یقیني تور باندې ثابت شوله على انه من عند الله چې دا قران مجید د چا طرف نه لري. وعلم به او معلومه شول بدی سره صدق دعوه النبي صلى الله عليه وسلم د نبی علیه الصلاه والسلام به دعوه کې رښتینواله علما عاديا يعني دا علمي عادي عادت ولا يعني عام طور باندې علم لا يقدح فيه شيء من الاحتمالات العقليه چې نشي چې مضر نه دی پدې کې احتمال عقلیه یعنی مطلب پدې کې یعنی عقلی احتمالات به راځي خو هغه عقلی احتمالات چې نه هغه نقصان نه رسیدي تا یعنی بعضی به خلکو به دا کړه چې در پیغمبر سلام خبرې نه اجازه نه جوړ کړی دا الله پاک د قلم نه ځان جوړ کړ دي علامه وشان سائر العلوم العاديه والى ذلك احتمال عقلی په هر علوم عادي کې جرنده راځي نه په قران کې خلق احتمالي عقلي احتمالات پکې نه دا سناروان دي غلط انده. وثانيهما دویم نمبر دار انه نقل عنه من الامور الخارقه للعاده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه امور ثابت شوی نقل کړل شوی چې هغه خارق عادت دي. خارق عادت یعنی عام عادت نه خلاف دي. ما بلغ القدر المشترك منه هغه چې رسیدلی دی قدر مشترک د دینه.
یعنی قدر مشترک د دینه د حد تواتر ته رسیدل لري اني ظهور المعجزه یعنی ظاهریدل د معجزو حد تواتر و ان كانت تفاصيل احاد و اگر چې د دې تفاصیل دي کنه یعنی هر واقعه دا اگر چې په خبره واحد سره ثابت ده لیکن لري ټولو کې قدر مشترک معجزه ده او هغه معجزه چې د حد تواتر ته رسیدل ده چې ټول معجزات دي نو څومره واقعات لګي یو ماته یو واقع ماته اوس ویلا د دې دغه د خوراک د ډیرو ده د ډیر واقعات دي یو پیرا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله وی طائف ته لاړو کنه طائف ته پیغمبر اسلام لاړو او ټیم ختم دی خدا خبر مې زین دلاله یاد شومه طائف ته لاړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم طائف والا خلکو ډیر زیات وې ټکو ډیر زیات هغه تکلیفونه تاسو ټول ته معلوم دي چې څومره تکلیفونه رسول پیغمبر اسلام ډیر زیات خفو او خبره وانه ورې نو پیغمبر علیه السلام چې په ما کې څه کمې لري چې جبرئیل علیه السلام راغی او جبرئیل علیه السلام ته وی ته جبرئیل علیه السلام وی پیغمبر اسلام ته وی دغه ونی ته حکم وکړه چې دا راشي ونی د پیغمبر اسلام حکم وکړه رااله او ونی پیغمبر علیه السلام ته سجده وکړه ونی پیغمبر اسلام ته سجده وکړه به ورته دې ته حکم وکړه چې لاړ شي پیغمبر علیه السلام ته طاقت کو چې ستاده طاقت ته ستا په حکم باندې الله پاک هر څه کولای شي کدا خلق په دا باندې ایمان نه وروړي ته حکم وکړه چې لکه دا الله پاک ختم کړي دي قصیده برده کې چې هغه یو شعر دی کنه جاءت لدعوته الاشجار ساجده چې پیغمبر علیه السلام ته چې دا شان دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاطر یو صحابي راغی دا اخ چې نن دا جړل او پیغمبر علیه السلام ته خپل فریاد وکړ پیغمبر علیه السلام دی اخ دغه څوک دی مالک څوک دی نو پلانکې صحابي راو چې دا پلانکې صحابي اخ دی پیغمبر اسلام صحابي ته وی دی او ما د شکایت وکړو چې زما د مالک په ما باندې بار ډیر وړي اماله خوراک نه راکې ته د خوراکونه نه وکې پیغمبر سلام د او خان په خبر من نو دا ټول خبرې دي دا غو لگا خبره واحد سره ثابت دي لیکن بریګه قدر مشترکه معجزه نه ک شجاعت علی و وجود حاتم لکه څنګه چې د علی لانو شجاعت او د حاتم داوی سخاوت دا چې کنه دا دغه سره قدر مشترک ته تواتر ته رسیدلی دي دغه شانتي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت او د پیغمبر اسلام د معجزه د حد تواتر سره وهي مذکوره فی کتب السیر او دا واقعات نن دا مذکور دي په سیر په کتابونو کې د سیرت په کتابونو کې سیرت کو تاسو ویل راځو